بسم الله الرحمن الرحیم. د غنی بابا د ذاتی ژوند په حواله باندې په دویمه برخه کې مونږ تاسو ته بیا مخامخ یو. د پروګرام شروع کولو نه وړاندې زه د هغه کتونکو ممنون ما مشکور ما چې هغوی ډېر زیات مونږ له فیډبیک راکړه، چا پکې څه سوالونه هم کړي دي. کوشش کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ د هغه سوالونو جوابونه هم درکو. وړومبې د پروګرام شروع کولو نه زه تاسو ته یو دوه خبرې کول غواړم. هغه دا ده چې د هر یو آرټسټ، د هر یو فنکار، که هغه پرفارمینګ آرټ دی، که هغه د فنون لطیفه چې څومره هم میدانونه دي، په هغې کې د انسان د ذاتي مشاهدو، د ذاتي تجربو، د ماشوموالي، د ځوانۍ، د زلمیتوب او د بوډاوالي، د دې هر یو جدا جدا امپریشنز وي. خو څنګه چې مونږ ته د نفسیاتو نه پته ده چې کوم څیزونه د بنده په لاشعور کې یو ځل کینی په ماشوموالي کې، نو د هغې د انسان د پرسنالټي ډیولپمنټ باندې، د شخصیت په ډیولپمنټ باندې یو ډیر زیات جوور اثر وي. همدغه وجه ده چې د غنی بابا په ژوند کې کوم غټې غټې واقعې راغلې وې، نو هغه مونږ تاسو سره مخکې هم شریکې کړي دي، او اوس تاسو سره هغې کې چې کومې نوې خبرې دي مونږ پکې کوم ریسرچ کړی دی، کوم څېړنې هم په هغې باندې کړي دي، نو هغه یو ځلې تاسو ته بیا وړاندې کوو. مونږ ویلي وو مخکې چې د غنی بابا د مور مرګ، د غنی بابا د 5-6 کالو په عمر کې د هغه یتیم کېدل، د غنی بابا د باچا خان سره د سیاسي اختلاف داسې نه، د طریقه کار باندې چې کوم اختلاف و په هغې باندې مونږ خبره کړې ده. خو چې کوم دوه ډېر غټ لاسټینګ او ډېر زیات انتهایی جوور اثرونه نو په هغې کې یو اثر د غنی بابا کله چې دی د یورپ نه راغی او د شانتی نیکتین ته لاړه، نو په شانتی نیکتین کې د رابندرنات ټیګور په یونیورسټۍ کې د شخصیت ماولډینګ چې کله کېده، د شخصیت هغه جوړښت کله کېده، د ذهن ساخت چې کله جوړېده، د فکر هغه الوتې چې کله جوړېده، نو په هغې باندې د شانتی نیکتین ډېر زیات جوور اثر و. په مخ کې قسط کې مونږ څنګه چې ویلي دي چې د جواهرلال نهرو او د باچا خان په مشوره باندې او د جواهرلال نهرو چې کومه کور والا وا کاملا، د هغوی په مشوره باندې او د موتیلال نهرو په مشوره باندې غنی بابا او اندرا ګاندي وروسته چې بیا د هندوستان د بھارت وزیر اعظم هم جوړه شوې وه، دغه وخت چې دوی کومه سټیپ رابندرنات ټیګور په یونیورسټۍ په شانتی نیکتین کې وه، نو دغې یو ډېر لاسټینګ افیکټس د غنی بابا په ژوند باندې کړي. او غنی بابا پخپله وایي چې زه کله وایي چې د یورپ نه رالمه، نو د مغربي ثقافت، د مغربي تهذیب، د مغربي افکارو په ما باندې یو ډېر زیات جوور اثر و. دومره اثر یې ورا باندې چې ما ته هر یو څیز په هغه انداز کې ښکارېدل، او لکه څنګه چې په هغه یو خپل یو ډېر ښکلی نظم یې دی چې په هغې کې دی وایي چې ځان پکې کیدی شي چې ټارګېټ کوي، کیدی شي د ځان متعلق دا خبره کوي، یا هر هغه کس چې هغه راشي او د یو ځای نه صرف هغه سطحي او سوپرفیشل شانت امپریشن او تاثر راوړي، نو هغه تاثر د چې راوړه، نو یو ښکلی نظم یې دی په هغه حواله باندې چې زوی مې راغی د یورپ د تربیته، ساز سنبال لکه د ناوې پورته ښکته، د ډوډۍ او د فیشن سره یې شوق دی، ډېر نفرت ورله ورځي د جماعته، او لګولو د پیسو کې افلاطون دی، لګولو د پیسو کې افلاطون دی، خو ګټلو کې خوار دی بې همته. نو نن چې ما ورته په فکر نظر وکړ، نو خر همغه دی بس نه وی د کته. دا هغه خبرې وې چې غنی بابا یو سوپرفیشل امپریشن د هغه ځای نه راوړی و، د بوټ او د سوټ او د هغه ځای د خلکو چې کوم ظاهري شاین و د هغه تهذیب هغه د ځان سره راوړم. خو چې شانتی نیکتین ته دی وایي زه راغلم، نو په شانتی نیکتین کې په دغه یونیورسټۍ کې د هغې متعلق به د شانتی نیکتین باندې به اوس لږه خبره مونږ ضرور کوو.
چې دغلته ماته د مشرقي تهذیب او د مشرقي ثقافت هغه جوړې خبرې راښکاره شوې چې د هغې د وجې نه ما خپل انر سیلف ما دننه ځان په هغې باندې وپېژنده چې زمونږ دا تهذیب دا خاوره دا څومره د هغه وخت کې د سب کنټیننټ و چونکې دا ټوله خاوره بیا خصوصا که مونږ وګورو مونږ مخکې هم ذکر کړی دی چې د اشنغر دا خاوره دا د تهذیبونو یو مور پاتې شوې ده په کوم ځای کې چې د ګندارا سیولایزیشن د قبل از مسیح نه واله تر د بعد از مسیح پورې د دې تهذیب یو ډېره غټه زانګو ده پاتې شوې ده هغه څیزونه د غني خان په شخصیت کې واپس ریوایو شو. شانتی نیکتین یونیورسټي چې پکې وروسته بیا جوړه شوې ده وسواس یونیورسټي په هغې کې دننه جوړه شوې ده دا چې په کوم ځای کې وانو دا د کلکتې نه بهر د مغربي بنګال په یو حصه کې جوړه وه او دا ډېره زیاته یو something which we may call ironic دا یو ironic خبره ده چې دغلته یو ډېر لوی ډاکو داغه نوم بھوبن دنګاو او دا ټول علاقه چې کوم ځای کې وروسته شانتی نیکتین یا کوم ځای کې د امن کور جوړ شو نو دا دغه بھوبن دنګا چې کوم دی نو دا دغه یو ډېر زیات دغه د غلاګانو دغه د څومره چې آوټ اف لا سیزونه و د هغه سیزونو یو ډېر زیات لوی مرکز و خو د رابندرانات ټیګور پلار دیویندرانات ټیګور مهارش دیویندرانات ټیګور په 1863 کې چې کوم دغه ځای و د بھوبن دنګا دغه ډاکو کوم ځای نو دی په خپل ذاتي پوزیشن کې خپل ذاتي ملکیت کې دا راوسته او دغلته د یوې اشرم افتتاح وکړله دا د 1863 خبره ده او هغه کې دغه غرض دا و چې دلته موږ سه اشرم جوړ کړو چې دلته د امن د صلح د فن او د دې سيزونو خبره کیږي وروسته بیا په 1901 کې دغلته چې کله بیا رابندرانات ټیګور ته دغه ځای حواله شو نو د پکې د شانتی نیکتین په نامه باندې یو ډېر لوی ښکلی او د تخلیق کارۍ دپاره د انسان د فن د را برسېره کولو دپاره ډېر لوی لوی د هغه وخت چې د هندوستان د ټولو نه لوی لوی د پرفارمینګ آرټ د سکلپټر د لیکلو د دې ټولو څیزونو چې کوم لوی لوی ادیبانو لوی لوی فنکارانو دغه ټول خلک لوی لوی مجسمه سازو دغه خلک شانتی نیکتین ته راوستل او په شانتی نیکتین کې د یو نوې تخلیقي سرګرمو آغاز وکړ. مونږ به دلته دا خبره وکړو چې شانتی نیکتین ړومبې چې څنګه په 1901 کې 1901 کې دا جوړه شوله د یاداشت لپاره زه تاسو ته وایم چې غني بابا دلته په 1934 کې دوی بیا راغلي وو اندرا ګاندي او دوی په 19 کله چې د امریکې نه واپس راغی نو دوی دلته اندرا ګاندي په 1934 کې 1934 کې دوی دلته سبق ویلو نو هغه وخت پورې دا یونیورسيټي خلا نه وه خو شانتی نیکتین چې دغه کومه اداره وه دا ډېره زیاته مضبوطه شوې وه او د دې ړومبې لکه د هغې پس منظر دا دی چې شانتی نیکتین کې 15 سټوډنټس وو 15 شاګردان وو پکې دغه 15 شاګردانو سره ډیره زیاته دونه خواري وشوه چې په لږ وخت کې د خوشا چې څومره د هغه وخت کوم الیټ کلاس و کوم د هغه وخت موږ څه چې هغه شرفا وایو په عام اصطلاح کې هغه شرفا رال او خپل بچی دلته داخلول شروع کړل. غني بابا هم په دغه وخت کې چې کله د دې پورا یو میچورټي شوی و یو پختګي په دې کې راغلی و غني بابا دې دغلته سب زده کړې ته وسپارلی شو. یو ډیره لویه خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې د رابندرانات ټیګور کوم د هغې حوالې سره به زه خپل د یو زما یو ډېر محترم دوست زما استاد پروفیسر ډاکټر اورنګزیب د نن نه 10 کاله وړاندې مونږ چې کله په یونیورسټۍ کې سبق ویلی نو هغوی د رابندرانات ټیګور په تعلیمي اصلاحاتو باندې هغوی ډېر ښکلي آرټیکلز لیکلي وو او د هغې یو ډېره ښکلې څېړنه یې کړې وه. رابندرانات ټیګور
چې کله د برطانیې کوم تعلیمي نظام و هغې ته یې وکتل نو دا خبره پې څرګنده شوله چې دا ماشومانو کې د صرف او صرف د یاداشت د څیزونو د یادولو د څیزونو د راټکولو او څه ته چې روټ لرننګ وایي د هغه څیزونو یو نظام دی د دغه څیزونو یو داسې نظام دی د دغه اقدارو یو داسې نظام دی چې دا به وروسته زمونږ د دې بچو نه صرف دا به نقل کوي they will be good for what we may call copying other people لکه بیزوګانې به ترې جوړې شي چې څوک څه کوي دوی به هغه کوي خو له دوی به خپل ذهني صلاحیتونه معوف شي نو هغوی دا وکړل چې په خپل کریکولم دا یو ډیره زیاته د اهمیت خبره ده د اوسني تعلیمي نظام دپاره او انشاءالله زه تاسو سره دا خبره هم شریکول غواړم که ژوند و خیر د غني بابا دا سیریز چې مونږ ختم کړو نو د عزیز خان سره به انشاءالله دا کوو چې د خپل تعلیمي نظام باندې به هم مونږ یو جوره خبره د دې نه پس انشاءالله یو سیریز به پې شروع کوو انشاءالله څومره چې مونږ په اوور د ایرز د دې تیر شوی زمونږ اتیش یو کم 10 کاله چې څومره د تعلیم په میدان کې زمونږ څومره زده کړه هم کړې ده ابزرویشنز هم کړي دي څیزونه هم کتلي دي زه چونکې د کلاس روم نه واله د اسسمنټ پورې دغه نظام کې نږدې نه جوړې نه پاتې شوم نو هغه به زه تاسو سره شریکوم او هغې کې یو بنیادي څه داسې خبرې دي چې هغه به مونږ د موجوده حکومت یا د راتلونکي حکومتونو ته وړاندې کوو څه سفارشات به مونږ جوړو په دغه شانتي نیکتین یونیورسټۍ هغه کریکولم چې بنده وګوري نو انسان حیران شي چې د نن نه تقریبا 100 کاله وړاندې د دغه خلکو څومره لوی ویژن او څومره لوی فکر او څومره لوی تخیل و چې کریکولم کې دا خبره کړې وه چې صرف او صرف نقل کول تعلیم نه دی نو هغوی په خپل چې د هغه وخت کوم نصاب و په هغې کې واکس خلک به ګرځېدل پکې نیچر چې کوم چونکې د شانتي نیکتین د یونیورسټي داسې وه چې دا غیر چاپیره چې کوم غټ غټ د پام ټریز ځنګلې وې ډېر لوی لوی هغه څه ته چې رین ټرین وایي چې د بارانونو د دغه یو نیچرل اټماسفیر و پکې په هغې کې به سټوډنټان تلل او واکس به یې پکې کول په هغې کې به ګرځېدل دویمه غټه دا د هغوی د کریکولم حصه وه دویمه د کریکولم حصه د هغوی دا هم وه چې برډز انسیکټس او پلانټس چې د دې مطالعه وکړي فطرت ته د خلک د خپل شاګردان خپل دغه وخت چې کوم سټوډنټس وو هغه یې رانږدې کول غوښتل انسیکټس برډز او پلانټس نو د غني بابا په حواله باندې زه تاسو ته ووایم چې د غني بابا په کلامونو کې تاسو وګورئ نو ما وکتل نو څه تقریبا 40-50 نظمونه غټ غټ نظمونه داسې دي چې هغه د اوښ متعلق دي هغه د میږي متعلق دي هغه د چندخې متعلق دي هغه د کمترې متعلق دي هغه د ګوړکوړي متعلق دي هغه د اس متعلق دي د سپي متعلق دي د مږې متعلق دي دغه ټول د دامره جوور نظر باندې هغه مطالعه کړې وه د دې څیزونو چې د هغوی چې کومه پکچر هغه په دغه خپله پویټرۍ کې ډرا کړی دی نو هغه اوس په هغې باندې زه خبره کول ځکه نه غواړم چې دا خبره به بیا زمونږ نه ډېره زیاته اوږده شي او کوشش کوو چې په لنډ وخت کې مونږ ډېرې خبرې وکړو غني بابا په دغه وخت کې چې کومه زده کړه کړې وه دغه امپریشن دغه نیچر سره دغه کلوزنس دا د دغه تاثر لاندې کړې وه چې په شانتي نیکتین کې دوی کومه زده کړه کړې وه نو شانتي نیکتین غرض دا دی د خبرې خبره به را لنډو چې شانتي نیکتین د غني بابا په ذاتي ژوند باندې د په فکر باندې د شخصیت په جوړښت باندې ډېر یو لوی کردار ادا کړی دی او شانتي نیکتین کې چې تاسو څنګه چې مونږه مخکې ویلو هغه ریپیټ کوم درته نه هغې کې درته تازه یوه خبره کوم هغه دا ده چې کله دې دغلته نو د غني بابا دغلته ډېر لوی لوی اساتذه کرام تیر شوي او د کم استادانو چې ذکر کوي نو خصوصا په هغې کې د نندلال بوسن
نند لال بوسن چې کوم د سکلپټر استادو داغه ذکر پکې په خاص توګه باندې کوي او دا چې کله باچا خان دا فیصله وکړله چې باچا خان چونکې هر څیز ته به په سیاسي نظر کتل نو هغه چې راغی د ګاندي سره او په مهاتما ګاندي سره او دغلته په دوره باندې نو هغه چې وکتل چې غني خو په سکلپټر او په مجسمه سازۍ کې او په پینټینګ کې او په دې څیزونو کې اخته دی او بله دا ده چې هلته ماته مخکې تاسو سره دا خبره شریکه کړې وه چې په ټولو خلکو کې ډېر زیات ښکلې ښکارېده نو بس بابا ورته وی باچا خان ورته وی چې بس راځه دغه وخت کې ورته ګاندي ووی چې ته د دې ځای نه دی جواهرلال نهرو م ورته ووی چې دې ځای نه دی مه بوځه دا مه کوه چې دلته یې خو باچا خان هغه خبره ونه منله او دی بیا لاړه بیا د تخبې په شوګر مل کې په هغې کې چې کوم دغه و د کیمیسټ پوسټ باندې و دلته او دلته ډېر غټ کنټریبیوشن یې هغه یې کړي وي د شانتي نیکتین نه علاوه چې کومه یو ډېره لویه المیه د غني بابا په ژوند کې ده نو هغه د اکی یو زوی د فریدون خان د فریدون خان د مرګ ده د فریدون نوم هم چې کوم دی نو دی د هغه د نواب رستم جنګ فریدون جی دا د هغه نیکه کېده د روشن بیبي پلار و د هغه پس منظر باندې فریدون خان دا نوم هم ایښی و د فریدون خان مرګ دا هغه سانحه وه چې د غني بابا د ډېر لوی غر و د حوصلې کې یو ډېر لوی د بهادرۍ چټان و خو دی د دننه نه ولړزو که ډېر لوی غر وي ډېر لوی غر وي آتش فشا چې پکې راشي ولکینوس چې کوم دي چې کله ولکینیک ایرپشن په هغې وشي نو هغه غرونه هم دړې وړې کي دغسې د غني بابا د دننه زړه راجېدل د دننه زړه ته هغه غم کوزېدل دا د فریدون خان د مرګ د فریدون خان مرګ په 1987 په 1987 کې د هغه مرګ شوی دی او زه تاسو سره دا خبره هم شریکول غواړم چې دا یو دومره ډېر لوی غم و چې په 1987 کې فریدون خان مړ دی او په 1987 کې روشن بیبي هم وفات شوې ده نو مطلب مې دا دی چې یو داسې فرد یو داسې کس چې د دومره غټ تخلیقي ذهن د یو دومره زیات حساس احساس مالک وي او هغه ته دومره لوی لاس ورسي نو دا ډېره زیاته لکه مونږ چې یو څیز په یو کیلو حساب باندې یا په یو سیر حساب باندې محسوسو نو دغسې فنکاران دا څیز په منونو په ټنونو باندې محسوس کی د غني بابا په ژوند باندې ډېر زیات یو لاسټینګ دغه د وفاته پورې چې څومره دغه عمر 90 کاله نور پاتې و یو ډېر ژور اثر یې په هغې باندې پرېښی او دغه مرګ داسې شوی و چې د اشنغر دومره لوی خان د خان عبدالغفار خان د باچا خان مسی د غني بابا زوی یو عام کسان دهقان راپاسېده پس خبره باندې ورسره وران او هغه چې غزار یې پې وکړه نو څه وخت هغه بیا بیمار پروت و د هغه غزار د وجې نه او وروسته د هغه بیا وفات شوی دی وروسته د هغې نه وفات شوی دی دا داسې یو المیه وه چې د هغې نه پس د غني بابا په کلام کې هغه اکثر وایي چې په جړا کې مې خندا ده په خفه سترګو خندېږم هر ځای کې غم د هغه غم د هغه فلسفه شوې ده او دا داسې یو فلسفه ده چې سنس آف لاس چې چاته نه شوی چې چاته په ژوند کې جھټکه نه میلاو شوی چې چاته په ژوند کې د جذباتو هغه مضبوط څه ته چې جولټ وایي دیکه هغه نه یې خوړلی د هغه په کلام کې پختګي چرې هم نشي راتللی که مونږ وګورو دغسې په دې حساب سره د دنیا لوی لوی چې کوم لیکوال دي ادیبان دي لکه ټولسټوی ذاتي ژوند کې ډېرې زیاتې داسې مسلې وي چې هغه به
ذاتی ژوند خو به یې د هغه ډېر زیات خراب که خو د هغه فن له به یو نکار او فن له به یې د هغه یو چمک ورکو. همدغه واقعه د غني بابا سره هم سوې وه. بیا زه اکثر ملګرو ته وایم چې دومره لوی کلام، دومره لویه وینا دا هسې په شوملو باندې نه کیږي. د غني بابا حوصلې ته بیا تاسو وګورئ چې هغه کس چا چې څوک چې د فریدون خان د مرګ ذمهوارو نیولې شوی دی، دلې راوستی دی، نو غني بابا ورته یو ډېر زیات لوی تاریخي جواب ورکړی دی چې زه خپل یو بچی مې مړ شو، د هغه په بدل کې زه بل پښتون بچی نشم وجلی، ما معاف کړې او صرف دی ورسره وکړو چې ما مخې له مه راځئ د دې کلي نه. هغه څه ته چې په پښتو کې کشونده وایي هغې له یې کشونده ورکړه او هغه فیملي ته یې ویل چې دې ځای نه صرف ځای هېڅ قسمه بدل یې د هغوی نه وانغېسته. دغه خبرې دي چې د غني بابا په ژوند باندې د هغه په فلسفه باندې ډېر اثر کړی. نو اوس که د دوی د ژوند المیو ته مونږ وګورو، نو ډومبۍ المیه دا ده چې مور یې د کټ نه تو شوې ده او هغه په یو انتهایي ارلی ایج کې وفات شوې ده. بیا یې نیکه خصمانه کوله بارام خان، هغه هم ورپسې وفات شوی دی. بیا د باچا خان چې کوم دویم واده کړی و په هغې باندې به هم لږه خبره کول غواړو، ځکه چې اکثر زمونږ د کتونکي د هغې متعلق پوښتنه کوي، نو په هغې باندې هم خبره کول غواړو. هغه دویمه بیبي هم چې کوم دی هغه هم وفات شوه او دغه وخت د باچا خان عمر د ما خیال 45 کاله او د هغې نه پسې بیا څه کم 100 کالو عمر پورې د هغوی ژوند او بیا یې نه واده بل کړی دی، بله ازدواجي تعلق د هغه بلکل ونه. په هغه وخت کې چې کله د دوی مور وفات شوه، نیکه یې وفات شو، میره مور یې چې کومه وه هغه وفات شوه. باچا خان مسلسل په جیل کې، بیا 6 کاله دی په خپله په جیل کې، بیا د سیاست ته راتلل او د سیاست نه واپس تلل، په بیرته باندې تلل. بیا وروسته د یو خبره د تاسو سره بل هم شریک کوم چې داسې کس سره ګورئ ژوند کول هم ډېر زیات ګران کار دی او دا په تاریخ کې دا خبره په د هغوی په ذاتي ژوند کې دا چې د خپلې بیبي روشن بیبي د هغې سره هم اکثر اختلافات راتلل به، ځکه چې د دومره زیات سینسیټیو کس سره عام انسان ژوند خو د روشن بیبي عامه ښځه نه وه. روشن بیبي چې کله راتله نو دی د ځان سره په خپله هغه ډاوري چې څه ته وایي، څه ته چې جهیز وایي، 6,000 کتابه دی ځان سره د حیدرآباد نه اشنغر ته راوړي. دا په خپله هم د لیک پر ډېره زیاته شوقمنه وه او لکه ولی خان په خپله یو انټرویو کې وایي چې مونږ به د سهار د ناشتې په میز باندې کېناستو، نو غني چې به د شپې څه لیکلي نو کله به یې د سګرټو په ډبي باندې لیکلي و، کله به یې په یو کاغذ باندې لیکلي و. نو دا خبره ولی خان ډېره زیاته اپریشیټ کړې ده، د ډېره زیاته ستایلې ده چې روشن بیبي به دغه څیزونه راټولول او هغه به یې محفوظه کول. نو روشن بیبي په دغه حوالې سره عامه ښځه نه وه، خو به هر حال هغه د کور ژوند یې داسې و چې غني بابا د انتهایي هغه هایپر سینسیټیویټي خاوند و، نو د دوی اختلافات هم راغلي دي. بیا ترې نه دا مروره تلې ده، څه وخت یې په خپل پلار نیکه په کور کې هم تېر کړی دی، خو غني بابا ورپسې بیا تللی دی، بیا یې پخلا کړې ده، بیا یې راوستې ده. داسې المیې چې د انسان په ژوند باندې تېرې شي او د یو حساس کس په ژوند باندې تېرې شي، نو د هغې نه ضرور غني جوړېږي، د هغې نه ضرور دغسې خلک جوړېږي. غني جوړېدل اسان کار نه دی، دومره برداشت کول، دومره صبر کول دا اسان کار بالکل نه دی. د هغوی د ذاتي ژوند په حواله زه تاسو ته دا ووایم چې د ولی خان، غني خان او ولی خان او د دوی یو بل دریم ورور علي خان، د غني بابا چې ړومبې د باچا خان چې کوم ړومبې واده و، دغه کور والا نوم یې چې کوم دی نو هغه د یار محمد خان لور چې کومه وه د هغې مهرقنده نوم و. د مهرقنده او د باچا خان 3 بچي وو، یو غني خان و مشر، دویم ورپسې ولی خان و، خان عبدالولي خان و، او درېیمه چې کومه نو هغې لور وه هغه سردار وه.
بیا چې کله د دوی د مورې وفات شو نو باچا خان چې دویم واده وکړ نو هغه هم د رزړو د سلطان محمد خان لور چې د هغې نوم نمبات و نو د باچا خان او د نمبات مور د هغې دوه بچي وو یو زوی یو لور د زوی علي خان او لورې مهرتاج وه د دې مهرتاج ځان له خپله یو ډېره غټه چې دا کم فیملی ته تللی دا بیا د هغوی کم پولیټیکل کنټریبیوشن په انټرنیشنل پالیټکس خصوصا د ټرکي په حواله باندې دي چې ترکي ته بیا د هغې یو لیور و چې د طیب اردګان د هغه ذکر هم کړی دی عبدالرحمن پېښوري دا د هغوی د مهرتاج د خاوند د فیملی نو د خاوند رور نو دا د خبرې غرض مې دا دی چې علي خان د غني خان دی دا خان عبدالعلي خان چې کوم ډېر لوی ایجوکیشنسټ و د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر پاتې شوی دی د ایچیسن کالج پرنسپل پاتې شوی دی د فضل حق کالج مردان د هغې پرنسپل پاتې شوی دی او تعلیم په میدان کې د کیمبرج یونیورسټۍ نه سبق ویلی دی یو ډېر لوی کنټریبیوشن و د هغه او هغه په خپله علي خان دا د غني خان دی میرنی روغ نو اکثر مونږ دا پوښتنه هغه یو هغه کړې چې دا د مسلمانه وه که نه وه دا روشن بیبي نو زه به ده ووایم چې مسلمانه نه وه هغه حساب سره چې څنګه ته وې پارسي مذهبه وه غني او باچا خان په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا د زما د بچو د یو ښځه مومنده ده د یو ښځه یوسفزی ده او د یو پارسي ده نو دا پارسي مذهبه وه خو وروسته بیا چې د مسلمانانو کم بود و باشت و د مسلمانانو کم زمونږ د اشنغر په کور کې چې لکه څه طریقه کار د مسلمانانو همغسې ژوند یې بیا کړی دی او دا د یو she was a woman of higher sophistication higher sensibilities او ډېره ښځه بالکل نه وه نو کومه زمونږ یو کشر چې کوم سوال کړو نو هغوی ته ویم چې دا پارسي مذهبه وه دا هغه بنیادي خبرې وې کومې چې د غني بابا د ذاتي ژوند په حواله باندې کومې چې وروسته د ده په شخصیت د ده په فکر د ده په خیال د ده په تصور د ده په تخیل باندې کوم اثرات ډېر جوړ اثرات یې پرېښو هغه مونږ وکړې نو څنګه مخکې مونږ ویلو چې په راتلونکي اپیسوډ کې به انشاءالله مونږ د غني بابا د فن په حواله باندې خبره کوو چې فن څه شی دی د یو فنکار جوړښت څه شی دی الهام څه شی دی په ده باندې چې دې کوشش وکړي چې زه څه کلام جوړ کړم په ده باندې چې دا کلام په خپله باندې د هغې یو الهام کیږي نو چې هغه څه څیز دی په دې باندې به انشاءالله مونږ ښه تفصیلي خبره کوشش کوو چې په یو نه په دوه اپیسوډس کې خو دغې باندې به مونږ خبره کوو بله یو خبر تاسو سره زه شریکول غواړم چې څه خلک داسې چې هغه د کتاب کې یو کس ګورې هغه یو شانتي خو چې ذاتي ایکسپیرینس ورسره ستا وشي او هغه له مخامخ ته ورشې نو هغه کس به تا ته بلکل هغسې ښکاره نه شي کوم کس چې تا په کتاب کې کتلي یا په کلام کې کتلي د غني بابا سره زمونږ د 1984 نه تقریبا 1984 نه چې کله موږ په اسلامي کالج کې په فرست ایئر کې و بیا د یونیورسټۍ د وخته پورې موږ به وقتاً فوقتاً زما څه خواږه ملګري دي اوس بهر دي څوک په یو ځای څوک په بل ځای باندې موږ چې کله هم ورغلي کله هم موږ له ډېر زیات وام ویلکم په کوله او تندي باندې که رنځورو نو هم زموږ ته دا نه دي ویلي چې زه رنځور یم او زه راسره نشم میلاویدی که ډېر زیات داسې حالات به چې خلک به ورسره ډېر به هر حال موږ به خامخا د ځان سره به کینوډ او خبرې اترې او ډېرې په مینه به یې خبرې کولې بل د هر قسم بناوټ نه دا انسان خلاص و هېڅ قسمه د بناوټ والا خبره پکې نه وه چې ګینې یا څه څیزونه داسې پوز کوي یا داسې انداز تاله درکوي چې ګینې دا هغه څه ته چې مونږ په عامه اصطلاح کې ایکټینګ وو چې ګینې ایکټینګ هغه انتهایي نیچرل انداز به او کپړو پیزار ته به وکتل نو په کم کټ کې چې هغه اخري عمر کې الله دې د خاورو سره وبخي او بخلې به وي انشاءالله چې په کم کټ کې به څنګه پروت و چې مونږ به ورلو مخه کټ کې به همغسې پروت و بالښتونه به یې ځان ته ډډې ته اچولي او
روچت به شو مونږ له به چې څومره وخت به نو هغه یو ورځ مور سره خبرې ډېرې وکړو نو مونږ لکانو او بابا هغو ورځو کې بیمارو نو اخره کې راته وایي چې بچې بس دې زه ستړی شوم تاسو خو وی چې خبرې ډېرې زیاتې وکړو خو زما حل اوچېږي نو بس وي زه ستړی شوم وي بس دې نورې خبرې به بیا وکړو بیا ورسره په اخري ځل مونږ په بولټن بلاک کې چې کله د دوی وفات کېده په هغه وخت چې ورسره کله مونږ میلو شو نو غنی بابا به یو لفظ ډېر زیات ویلي استغفر الله استغفر الله دا دغه خلکو لپاره وایم چې د هغوی د غنی بابا متعلق څه عجیبه تصورات او د دې پروګرام د جوړولو موټو هم زمونږ دا ده چې د غنی بابا متعلق چې کوم غلط العام فکرونه دي چې هغه مونږ دا ثابت کو د کلام نه دغه ذاتي ژوند نه مونږ دا ثابته کو لکه تاسو ته ما وویلې چې د یو اشنغر د خان اکی یو زوی وي او هغه ولې یو دهقان مړ کړي او هغه معفقولی شي نو خو بس د دې څیز نه د هغه د غټوالي د هغه د ګریټنس د هغه د عظمت اندازه کیدی شي مونږ به چې کومه وروسته د په فن باندې خبره کوو نو هغې کې به چې کومه د فلاسفي د فن متعلق په راتلونکي اپیسوډ کې به انشاءالله مونږ کوشش کوو چې څومره په کمو الفاظو کې تفصیلي خبره مونږ کولی شو نو هغه به کوو انشاءالله سنجیده خبرې هم ډېرې زیاتې وکړې او غنی بابا چونکې په خپل هم په عام ژوند کې چې به ورسره کېناستې نو هغه سره به دا لطیفې او دا څیزونه ډیر زیات او داسې خبره به وکړه په خپله خو به یې نه خاندل خو چې څوک به ناست هغوی به ډېر وخاندل او تاسو ته یو خبره بله هم کول غواړم ما قصدن ارادتن یو موضوع چې په کومه باندې غنی بابا ډېر زیات زه به ورته ده ووایم چې بدنام دی د هغې باندې به زه پوره یوه یا دوه اپیسوډس کې په هغې باندې انشاءالله خبره کوو او هغه موضوع ده مولا چې د مولا نه د غنی بابا دا د زړه توروالی څه دی او غنی بابا مولا چاته وایي او د دغه مولا کردار څه چې غنی بابا دومره ډس ایلوژن شوی و چې هغه د دغه ټول د مولا د خیال نه یو کرکه وه دغه به مونږ دغه ټول چې دا ټول مولیان یادوي علما یادوي د ده په ذاتي تعلق کې علما وو که نه وو دغه کم مولیانو د هغوی کم خصلتونه چې د هغې په بنیاد باندې نو هغه چونکې د رومبي ژوند کې غنی بابا په باچا خان په کومو مدرسو کې چې اچولو د ده نه یو داسې عالم جوړول دیني عالم جوړول غوښتل چې هغه وی چې دا وروسته د دې خلکو ته هم د هغوی په ژبه کې خبرو کې عربي فارسي دا غله ازبر ورتلل زباني ورتلل ولا نو د دې دومره سنجیده خبرو نه پس زما خیال دا دی چې که مونږ د غنی بابا یو ټوقه یاد کو یو کلام دی یو نظم دی او عنوان هم د هغې ټوقه دی ما به شمه کوله تا که جوړ رانه پتنګ تله مخکار له د کبوړو تا ور پیښ کړم په نهنګ ما د قصد وې ملنګ یم تا رښتیا کړمه ملنګ ما پیښې کړې د تورزنو تا مې کور له راوړه جنګ زه خو غږ کولی نشم په ګیلو ته خفه کېږي خو حق دا د لویه خدایه ته په ټوکو نه پوهېږي دلته زه یو عرض کول غواړم زموږ یو پروفیسر او ډېر مقتدر او ډېر دیني شخصیت نو هغه وایي چې مړه دا خو ډېر زیات واهیات ویلي دي ما څنګه واهیات ویلي دي وایي چې دا وایي چې الله ته دا خبره کوي نو ما ورته یم ته د خبرې په مفهوم باندې لږ غور وکړي ته ماته د الله تعالی له طرفه په کلام کې یو ځای داسې وښایي چې الله انسان سره ټوقه کړې ده هر څیز یې سنجیده او سبلایم دی نو هغه نه چې څه څیز غواړئ څه ورته وی نو هغه به ورته همغسې وی دا به ورته نه وی چې یاره زما خو دا مطلب نو چې ورته وی چې بادشاه مې که نو ورته به وی چې بادشاه مې که چې وی ملنګ مې که نو ورته به وی چې ملنګ مې که نو ما ورته وی ما هغه ورته دا خبره کول غواړي چې تا ما درنه څه غوښتل همغسې هغه څیز دې راکړی دی راله خبره غرض مې دا دی چې وروسته مونږ کومه څېړنه کوو انشاءالله که هغه د ملا په حواله ده او د فن په حواله ده راتلونکي اپیسوډ به انشاءالله زمونږ د غنی بابا د فن په حواله باندې او هیله لرو چې دا اوسنی پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شوي که خوښ شوي مې همغسې زمونږ حوصله افزایي وکړئ چې دا تاسو وګورئ او تاسو پې څه ویوز راشي کمنټس راشي څه کوېسچنز وي ستاسو په ذهن کې
نو مونږ هغې ته هرکلی وایو. په تلو تلو کې او د اجازت نه مخکې تاسو ته زمونږ ویورس چونکې زمونږ د توقع نه زیات ډېر زیات سیوا دي د هغوی ټولو په خدمت کې دا عرض دی چې تاسو کاینډلی د چینل چې کوم دی ننداره چینل دا سبسکرایب کې هغه ایډرس به عزیز خان تاسو ته په دغه باندې په سکرین باندې راولي. تاسو د دې سبسکرپشن پراپر وکړئ نو یو خو دا ده چې زموږ به حوصله افزایي کېږي، بله دا ده چې دا به اوتنټیکیټ شي، بله دا ده چې دا چونکې زه تاسو سره دا خبره شریکوم چې دا زما د کتاب حصې دي، دا کوم دغه چې مونږ دا یو آوټلاین دی دغه کتاب یو خاکه ده، نو د دې به مونږ سره هغه کاپي رایټس محفوظ شي. لیکن نور څه غرض نشته خو چې کاپي رایټس وي مونږ سره چې دا خبرې زمونږ د اجازت نه بغیر بل څوک نقل نه کړي. ستاسو یو جهان مننه د سبسکرپشن زمونږ دغه ریکویسټ یاد ساتئ او انشاءالله په بله هفته به تاسو ته بیا حاضرېږو. تر هغې پورې په لوی الله سپارو. د الله په امان.